أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सूरह फातिहा दी सूरत की यौ दावत तौहीद का अगर आवड़ी पंडब से अल्हम्दुलिल्लाह सा बदी दावी दरी दलीलुन जिक्र दी अक़ली रब्बिल आलमीन यौम अर्रहमान अर्रहीम व मालिक यौमिद्दीन दरी वर्सरा नतीजा जिक्र दी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दरे तालीम द दुआ वर्गई कि अल्लाह ने दुआ संग गए बखवल अल्लाह इंसान को इहदिना सिरातल मुस्तकीम और जिक्र द द्रेव फिरको यौ मनून की और दो न मनून की मुसलमान मोमिनान अनअमता अलैहिम और न मनून की दो फिरक़े यौ मग़ज़ूब अलैहिम और बल ज़ालिमीन मग़ज़ूब अलैहिम मिस्दाक़ यहूदी और ज़ालिमीन मिस्दाक़ ईसायान दी सूरत की कलच मंगवालो अल्हम्दुलिल्लाह दा दावदा और तलकीन दे तमाम मोमिनानों मुसलमानों तमाम मखलूक़ात का चिदा सिवाय अल्हम्दुलिल्लाह कल जी अल्लाह पर किताब तकीन होले नु बदी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और कल जी द सबक मस्त हो रसी नुबिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और चिकन सबक खलाशी नुबिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह द अल्लाह शुक्र और द अल्लाह हम बदी खबर अदा कोल ए अल्लाह चरत ज़ चरत सा किताब ता माल तौफीक राक द नास्ती और उस्ता किताब तकी नास्तम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की औखदवा आजिज व कमज़ोर और डेर मालदार नुदी खपल ददुर या दखपले या रिश्ते उकड़ा दी मालदार सड़ी सरा नुबिया डेर प गड़ा और डेर प खंदा रवाना व उदा बवी चर तजा और चर तपनाले यानी से वो गरीब आजिज खदा और दुमरा मालदार सड़ी दे जुई सरा जमा द बचे वादे दे या निकाह दे नु चरता ज़ और चरता वा नु चरता द कली गरीब और चरता मलक और खान नु अल्हम्दुलिल्लाह चरता ज़ और चरता द अल्लाह किताब
چې الله مال توفیق راکړ او زه کتاب ته کېناستم. کله چې موږ وایو الحمدلله نو دې کې رد دی په هغه چا چې د الله د صفاتو منکر دي. یو هغه مخلوق دی چې د الله صفات د الله صفاتونه نه مني، باغی رد دی چې الحمدلله. یا هغه خلق دی چې د الله صفات خو مني خو هغه بل چا له هم ورکوي، هغه کې د بل چا حصہ او برخه هم کوي، نو باغی هم رد دی. الحمدلله ویلو سره رد دی په تمام مشرکانو باندې. الحمدلله حقدار د حمدونو یو الله دی. الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص یو الله دی. اس کا من دا معنی کو چې الحمدلله تمام تعریف اللہ کے لیے، ټول صفاتونه د الله دي. نو صفت او ثنا دا خو د انسان هم کېدی شي، د حیوانات هم کېدی شي، د جمادات هم کېدی شي. پلانې ډېر زیات ښایسته دی، پلانې ډېر اوچت لوی عالم دی، پلانې سړی ډېر لوی پهلوان دی، نو دا خو هغه هم صفت وي، دا خو د هغه صفت تعریف دی. نو کدا معنا کوي چې الحمدلله ټول صفاتونه د الله دي. نو صفاتونه خو د انسانانو هم کېږي، صفاتونه خو د حیواناتو هم وي، صفاتونه خو د جماداتو هم وي. پلانې سړی لوی پهلوان دی، نو الله خو پهلوان نه دی. یو عام معنی کې مفسرین چې الحمدلله تمام تعریف الله کے لیے، ټول صفاتونه د الله دي. یو هغه معنی ده چې ما وکړه حمد په لغت کې ویل کېږي استایل شوی، استایل کېدل، او فارسی کې وایي ستودن، ستایش کردل. د چا صفت کول، د چا ثنا کول، دې ته وایي حمد. او د شریعت په نظر کې حمد ویل کېږي ثناء الله، ذکر صفات الله تعالی ونعمه وفضائله وفواضله تعظیما واعتقادا. د الله صفاتونه ذکر کول، یادول، داغه نعمتونه، داغه فضیلتونه، او چې بلې غورواله ورکړي دا ټول یادول تعظیما او اعتقادا، دې ته وایي حمد. د الله صفات بیانول، د الله صفات بیانول، د الله ثنا بیانول، داغه د نعمتونو او د فضیلتونو، او چې بلې کوم غورواله ورکړي دي داغه فواضلو، د دې ټول صفاتونو ذکر کول، یادول تعظیما او اعتقادا، دې ته وایي حمد. یعنی الحمدللہ کی بمون معنی شرعی کو الحمدللہ ټول هغه صفاتونه چې الله ځان له خپل بیان کړی دي، قران کې بیان کړی دي، یا احادیثو کې نبی علیہ السلام د الله صفاتونه بیان کړی دي، یا انبیاء او پیغمبرانو بیان کړی دي، یا ملائکه فرشتو بیان کړی دي، یا نیکانو صالحانو بزرگانو د الله چې کوم صفاتونه بیان کړی دي، دا صفاتونه یو الله لري. دې ته وایي الحمدلله. الحمدلله یو عام معنی ده، ټول صفاتونه د الله دي. نو صفاتونه خو د مخلوقات هم کېدای شي، صفت او ثنا خو د بل چا هم کېدای شي. نو داسې معنی باندې کوي چې الله سره نور ګډ شي، داسې معنی باندې کوي چې هغه صفاتونه چې کوم الله ځان له بیان کړی دي، دغه صفاتونه یو خاص الله لري دي. دې صفاتونو کې بل څوک الله سره یې صدا نشته. دې ته وایي الحمدلله. یعنی حمد معنا به موږ لغتن نه کوو، صفت او ثنا
بلکې د حمد معنا به مون شرعي کو. حمد شرعي یعنی هغه صفت د الله، هغه ثنا د الله چې بخبل الله ځان لره قرآن کې بیان کړی دا چې دا زما صفتونه دي، زما ثناګانې دي، دا ما الله وایي. دې ته وایي حمد شرعي. حمد شرعي الله لره دي هغه صفتونه چې الله قرآن کې ځان لره بیان کړي دي، لکه حمد الله علی نفسه. یا نبی علیہ السلام په احادیثو کې د الله کوم صفتونه بیان کړي دي، نو موږ وایو الحمدلله. ټول صفتونه چې کوم الله ځان له بیان کړي دي دا یو خاص الله لره دي، دا صفتونه به بل چا لره وایي. یو حمد دی، یو حامد دی، یو محمود دی، یو محمود به. حمد خو دغه دی چې هغه صفت او ثنا چې الله ځان له بیان کړي دا دغه صفتونه به یو الله له بیان دي ته وی حمد. دا مصدر دی. یو دی حامد، صفت کوونکی، ثنا ویونکی، دا عام دی. انبیاء هم کې دي شي، پیغمبران هم کې دي شي، ملائک هم کې دي شي، صالحان نیکان هم کې دي شي. نو حمد کوونکی انبیاء دي، پیغمبران دي، ملائک دي، نیکان دي، صالحین دي. دی کسانو چې د الله کوم صفتونه بیان کړي دي، کوم ثنا بیان کړي ده، دغه حمد او دغه ثنا به الله له بیانوي، بل چا له به نه بیانوي. دریم لفظ دی محمود. الله محمود دی. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।